الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام او رد الالحاد درسونه روان دي. نور لستر آزاد ذکر شوی دي. پرون یو دهری او اعتراض کړو، دا غي جواب منغو کو. هغه پیجونو باندې پروت د مرګري ووري. ا دهری دا اعتراض کوي وي دا ټول مخلوقات چې د آدم علی السلام دا اولاد دي او دا غي زامن او لوریانو بخپلو کې ودونه کول، نو دا د خور او ورور اولاد دي، دا حرامونه دي. دا الفاظ هغه ویلو، هغه لمن عقلي او نقلي جوابات ورکړي چې دا هو د مذهب فلسفه ده، د حرمت او د حلت دا فلسفه ده، هو د مذهب ده. نو مذهب ورته حرام نه وي، ته ورته په کوم دلیل حرام وي؟ بیا ورته موږ دام ذکر کړی چې بای یو اخلاقی وجه دا مذهب د من نو باسا، یو اخلاقی وجه هو چې د خور ورور نکاح ولې حرام ده، چې موږ یو ګورو چې لکه اخلاق دا وي. بل موږ دا اعتراضات کړو چې دا خو د مذهب اصول له تاسو فالو کوي، ولې تاسو د خپل خويندو سره نکاحګانې وکړي چې پرشتیا دهریان شي، چې موږ وګورو چې تاسو واقعي دهریان یې. دغه شان د موږ د نور اعتراضات موږ باغوي باندې کړو، موږ ورته ویلو زموږ د ژوند اصول معلوم دي. په هغه وخت کې دا غوي د لپاره حکم د آدم علی السلام د اولاد د حرمت او د حلت په نکاح مبارک هم موجود چې د قابل سره چې کوم خور پیدا شي او سره د هغه نکاح حرام الله ګرځولې و. نو هغه وخت هم د حرمت او د حلت دا سلسله موجود و، اوس هم موجود ده. هغه د پاراغه شریعت موږ د پاره دا شریعت د دې کې د حرمت او د حلت خبرې نشته چې دا ټول حرامونه دي. دا موږ ورته دام ویلو چې بای موږ سره ټوله ډیټا محفوظ ده، د آدم علی السلام نواله تر دې وخت پورې موږ له ټوله ډیټا معلومه ده. تاسو سره ډیټا کم د تاسو پرېز باندې پهله انسان سو کو چې هغه په کومه جبه خبرې کړې وي، هغه څومره عمر او دا څومره اولاد او د کوم موجوده کوم قوم سره تعلق لرلو. دغه شان ته کې موږ ورته چې زموږ د ژوند اصول معلوم دي، تاسو د ژوند څه اصول دي، تاسو چې د اعمال کوي په کوم اصول سره کوي. موږ نه خو تاسو کده یو عام مسلمان نه تاسو کې چې ته د کی کوم دعا وي، ابا درته وي چې بالله اللهم بسمک اموت واحیا، چې ورته وای چې را پاسې کوم دعا وي، الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور. بیت الخلا ته چې کوم دعا وي چې بیت الخلا ته ځي، چې راوځي کوم دعا وي، هر دعاګانې موږ سره ټوله ډیټا محفوظ، اعمال محفوظ دي. تاسو په کوم اصول باندې ژوند دیروي؟ موږ د دهریانو د اعتراض جواب ورکو چې بای مذهب د من لره کې، نو بیا به انسان په کوم اصول ژوند تیری؟ بیا دوی وای یاره څه چې ځان د پاره خوخه بل د پاره خوخه. موږ ورته وای دا اصول غلط دي. ډاکمار سره ټول مرغواړي جګه دي، ټول دنیا ډاکماران شي. غل سره غواړي چې ټول دنیا د غل شي. سمګلران کوشش کوي چې سمګلران مرګري پیدا شي، تر دې پورې چې چرسیان وي خدای د خلکو خزم چرسیان کې، نو بیا به ټول دنیا چرسونه ډک شي. د چرسیانو خدا نظر ده. دا اصول غلط دي. بل موږ وایو د چا په دنیا کې اتاره به خلق دي، د چا خوخله به اعتبار وي. په کور کې لس پنځل لس کسان وي، دا غوي دغه یو ځای نه برابرېږي، سوچ او فکر یو ځای نه برابرېږي، د یو شیز خوخي او د بل نه خوخ. کور کې جنگ جوړ کړي راوي، دا پخ کړي دا زنه خورم، ابل وي دا پخ کړي دا زنه خورم. طبيعتونه نه برابرېږي، نو چې طبيعتونه نه برابرېږي د چا په اصول بجوان تیرې. بل دنیا کې چې خلک کم قوانین جوړ کړي، دا د ټولو د لپاره فائدہ مند نه. د دنیا خلک چې څومره قوانین جوړي، لکه دوی دا د هم جنس پرستی قانون جوړ کړي. موږ د دهرینه دا اعتراض هم پکړه دي، طالبانانو تاسو هم جنس پرستی د لپاره قانون جوړ کړي چې الګ د الګ سره واده کوي او جنې د جنې سره واده کوي. تر دې پورې چې تاسو خدا قانون دی چې تاسو زناور سره واده کوي، او دا خو موږ معاشره کې وینو. نو موږ ورته چې د اصول چې دي د مذهب د من لري کنو، یو د ژوند تیرولو تاسو رئیس اصول نشته. بیا دا راځي چې بای په مذاهبو کې خو بیا اسلام، نو د اسلام سره چې کوم اصول دي دا د یو مذهب سره نشته. تاسو د عیسایانو ته پوښتنه کې چې عیسی علی السلام د دوه رکعات مونږ خو ثابت وکي. موږ د نبی علیہ السلام د تهجد مونږ هم ثابت دي چې د کور مونږ دي. بنگله خو د نبی علیہ السلام وړو کې عمل مونږ ثابت دي. يهوديان به د موسی علیہ السلام نه دا ثابت کی، یا هندوان به د خپل مشران نه د ګوتم بوت نه او د مهاب دغه نه ثابت کی، وشنو نه یا شیو نه دوی نه به د عمل ثابت کی، نشي ثابتوله. نو دا پته ولګي چې اسلام حق دین دی. د دې بخپل ان شاء الله په موقع باندې دا کو. نن راځو خپل سبق ده. شلم نمبر اعتراض ملحدین چې دا عقل نام خلاص دي، بده څه خبره پکې چې ته به چې دل موږ څه جواب ورکو. خدا موږ له جوابات ورکو. دوی وی نعوذ بالله الله رب العزت اذیت پسند دی.
دا په الله رب العزت باندې ګوره یو الزام لګي وای الله رب العزت چې دی دا اذیت پسند دی وای خپل محبین په امتحان کې اچوي بیا بل وای قرباني تی غواړي الله تعالی ته دا خو عمل دی چې داغه په مخ کې عاجزي وکي دا ګور په دې کائناتو کې د یو جاندار بل اعتراض کوي دا یو درې سلور اعتراضات یو زید وی را جمع کړی دي وای په دې کائناتو کې د یو جاندار د ژوندۍ دارومدار وای د بل جاندار د اذیت ناک مر باندې قائم دی د یو جاندار د ژوندۍ دارومدار د بل جاندار په اذیتناک مر باندې قائم دی اوس ته سوچو چې دا اعتراضات دوی عامه معاشره کې د مسلمانانو ذهنونو کې واچي نو خامخا اتوماتیکلی هغوی به سوچ کوي نو بای دا درسونه ډېر اهم دي د دې جوابات دا ډېر اهم دي چې موږ څه وکړو دې له جوابات ورکړو علما کرامو کې دا بیداري پکار ده اوس ورونو تاسو راپاسېږئ د الحاد دې موضوع له لږ توجه ورکړئ او دا د یقینا وایم چې تاسو علما کرام راپاسېدئ طلبه کرامو دا موضوع زده کړئ دا موضوع ډېره اهمه ده د دې اصول ډېر اهم دي مولوي صاحبانو دا هم د علم الکلام یو حصه ده او اوس جدید اصطلاحات و نظام مزین کې نو د دې جوابات بیا ډېر آسان دي نو دا جواب اعتراض مونږ ویلو ان شاء الله اوس مولوي صاحب تاسو عبارت شروع کړئ نور سبق مخکې موضوع الرحیم جواب الله جل شانه اول دا اعتراض وایه چې مکمل وضاحت وشي خدای جل له عزت پسند خپل محبین به امتحان کې اچوي قرباني تر غواړي الله تعالی ته دا خو عمل چې د هغه په مخ کې عاجزي وکړي په دې کائناتو کې د یو جاندار د زندګۍ دارومدار د بل جاندار د عزتناک مرګ باندې قایم دی د جزا او سزا ټول نظام په ترتیب باندې قایم تاسو څلور اعتراضات دي د دې خپل اجزا موږ جوابات کړل جواب الله جل شانه باندې د عزت پسندۍ سوال کول او د نور مقدمات قائم کول غلط دا په غلط فهمه باندې قائم دي مولوي صاحبانو اوله خبره چې الله جل شانه خپل محبین په امتحان کې اچوي دا خبره صحیح نه ده ځکه الله جل شانه ټول انسانان د امتحان لپاره پیدا کړي دا خبره یاد ساتئ مولوي صاحبانو ته لګو درګه الله رب العزت خدا د امتحان لپاره پیدا کړی دي خو امتحان غستل غلطه خبره نه منګه بل وزم په دې خبره وضاحت کړو که شرط امتحان غستل غلطه خبره اول د دنیا نه دا نظام ختمول شي د دنیا نظام هم په امتحان روان دی د یو انسان ترقی چې کیږي دا په د امتحاناتو باندې کیږي دا چې اوچتي او دې ورته ملاويږي د امتحاناتو نه تیر شوي دي نو ځکه داسې مخې ته رسېدلي دي خبر یاد ساتئ چې ازمایش او امتحان څه غلط څیز نه دی په دې سره د انسان په صلاحیتونو کې اضافه کیږي څنګه چې موږ اکثر د ماشومانو نه امتحان اخلو ځکه په امتحان سره د دوی صلاحیت ښکاره شي د امتحان لپاره ماشومان څومره تکلیفونه برداشت کوي ګوره دا اول زموږ په مدارسو کې چې امتحان وي څومره موږ په نه د خوب وخت ملاویږي نه دغه بس موږ سوچ او فکر کوو که چېرته دا تصور ختم شي څوک به سبق ووایي په دې کالجونو یونیورسټیانو کې چې د امتحان دا تصور او دا دنیا به وچلېږي ابو یاسم ضروره بس زه هغه د معنی مکینم د سره مال د دې قابلیت نه پکا نن چې دا ساينسدانان سیارو دغه ته ورسېدل بره لاړه مریخ پورې ورسېدل دوی چې دا جیمز ویب په نوم دا چې څومره دغه لګلي دي بره سټلایټونه دوی دا خو د امتحانونو وتلي دي بیا دې تر رسېدلي نو تا اول د دوی نه دا امتحان دا نظام ختم کړه ته ګورې چې ستا دنیا نظام فلاپ کېږي که نه فلاپ کېږي اوس خو څوک په سکول والا باندې اعتراض وکړي چې دوی خو څوک په سکول والا باندې خو اعتراض نه کوي چې بای دا سکول والا به ورته جواب ورکوي چې موږ معلومات کوو چې په دې کې کوم ماشومان مهنت کوونکي دي او کوم نالایق دي تا خو بالا پته لګي چې نالایق بروسته پاتې شي هغوی به بیا څه کوي هغوی بروسته پاتې شي او کوم چې پکې څه شي دي هغه پکې لایق دي او کوم پکې محنتین دی هغوی به مخکې ځي دیم الله جل شانه قرباني طلب کوي د بندګۍ د دې څه مطلب دی موږ وایو تاسو قرباني طلب کوي نو د دې موږ وضاحت دواړو کړی دی قرباني نه مراد د عید الاضحی قرباني خو عزت پسندي نه ده که تاسو دا مراد وي چې یاره د عید الاضحی قرباني کوئ نو په زرهاو په دنیا کې په زرهاو خلک هره څاروي حلالوي نو بیا دې ته تاسو بیا عزت پسندي نه وایئ چې یاره صرف د الله په نوم باندې موږ یو شیز قربان کړو هغه عزت پسندي شوه او یا چې دا د دنیا کې لکه موږ دا غوښه نه خورو کوم مذهب والا غوښه نه خوري سوا د هندوانو نه هندوان هم کبان خوري هغوی نه بعضې پکې داسې دي په د هندوانو کې بعضې داسې قومونه هغوی د سره غوا نه خوري دغه غوښه نه خوري که د غوا یو کدار شي خو هغه کب خوري ولې دا کب غوښه نه ده دا میا دغه نه دی د الله مخلوق نه دی بیا تاسو ولې خورئ بیا دې ته عزت پسند بیا ولې نه وایئ چې صرف د الله په نوم باندې الله خو موږ ته وایي چې الله رب قرآن کریم کې وضاحت کړی چې دا ستاسو دا قرباني دا وینې دا خو ماته نه رارسېږي ستاسو تقوا ماته مهمه ده چې د الله دپاره تاسو ته کوئ که د قرباني نه علاوه نور هم خلک به لکونو ځناور ذبح کوي نو که قرباني عزت پسندي وي نو بیا چې دا خلک ځناور ذبح کوي دوی ته خو چا عزت پسند ویلی دی اوسه پورې کم قصاب ته چا ویل چې ته خو ډېر سخت عزت پسند دی ورته ډېره ښایسته غوښه راله راکړه او چې کم ښه څاروی حلال کړی هغه له ښه خلک ډېر ورځي دغه شانته کې د انګریزانو په وطن کې هم شته که نه
البته الله جل شانه د خپلو بندګانو نه جاني او مالی قرباني طلب کوي او د دې قرباني فائدې انسانانو ته ملاويږي. ګوره دلته دا خو هغه د دنیا د قربانۍ په باره کې کوم د عید الاضحی قرباني چې مونږ کوو د هغې وضاحت مونږ کړی دی او کومه چې د انسان عامه قرباني د الله دپاره ورکوي دی کې د انسان څه فایده ده الله پکې ویلی دي قرآن کریم کې الله وضاحت کړی دی الله د دې په بدله کې جنت تا باندې خرڅ کړی دی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله وی دا ځان او مال به لګي په دین باندې الله به ته جنت ملاويږي نو دا جنت چې ملاويږي انسان دا د انسان پکې پیدا رښتیا وای منګه چې دا جنت تلاړ شو زمنګ پکې پیدا کړه الله پکې پیدا زمنګ پکې پیدا ځکه صرف د قربانۍ په ورځو کې دا د دنیا د عید الاضحی د قربانۍ په باره کې چې کوم دغه د وضاحت دی هغه دی وای اول پکې د دهقان زمیدار پیدا وشي بیا وسره د گاډو والا او بیا وسره د قصابانو او د غیا خرڅولو والا د شل قسمه خلکو روزګار پکې برابر شي او غریبانو هم په دې ورځ په مړه خېټه غوښه وخوري د قربانۍ په فلسفه باندې علماء کرام کتابونه لیکلي دي دلته موږ صرف معمولی شی مولوی صاحبانو د قربانۍ په دې فلسفه کې ګوره 100 ارب ډالرو کاروبار کیږي په ورځو کې اول ورته سوي دي قانون زمیدارانو لسکړې وي هغه انتظار کوي چې قربانۍ کې بس دا ساروي خرڅوم بیا چې هغه راولي دا خو منډۍ لشي بیا بوزي بیا د گاډو والا بیا دې کې د غیاګانو والا دې کې د چړو والا دې کې د لس شل قسمه خلکو روزګار په دې سره برابر شي په دې کې د ټولو خلکو دا پایا ده دې ته سرکولیشن وي دا پیسې چې تاویږي را تاویږي د یو جب نه بل ته ځي او د بل نه بل ته ځي او د بل نه بل ته ځي سره د هر یو انسان څه کېږي په دغه کې معیشت کې فایده راځي دې کې زموږ د دنیا د خلکو فایده ده ها دغه شان د کې دا او نور علماء کرام هم مسلسل په دې فلسفه باندې کتابونه لیکلي دویم نمبر الله رب العزت جل شانه د خوخه دا چې بنده دې په مخ کې عاجزي وکړي زموږ سوال دا چې په دې کې څه غلطي ده چې یو انسان د خپل خالق په مخ کې عاجزي کوي سوال داسې پکاره چې الله جل شانه ته عاجزي کول درست دی او کنه دلته ګوره دلته مولوی صاحبانو موږ بس د خدای ثنا او صفت بیان کوم ها بابا سوي وای مخلوقات واسه نه د پیجندل لکه تسره چې قدر د خپل ځان دی موږ نبی علیہ السلام اونته کې شخصیت سوې چې لا احصي ثنا انت علیک کما اثنیت علی نفسک یا الله زستا حمد ثنا نشم بیانولې موږ بس یو سبا چته سبا خوروای سبا موږ یو سبا موږ مونږ او د سو زمنګ د عبادت هر سړی د ځان ته ګوري موږ قرض دا غنو نه د آیات ذاته دې کې زمنګ خپل پیدا موږ الله رب العزت هغه شانته کې حمد او ثنا نشو بیانولې څنګه چې دا لایق ده دې کټول انسانان د الله جل شانه نعمتونو شمارل شروع کړي نو دوی یې نشي شمارلی چې الله جل شانه څومره احسانات الله جل شانه قرآن کریم کې فرمایلي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وان تعودوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم او کچر تاسو د الله جل شانه نعمتونو شمارل شروع کړئ نو هغه به ونه شمارل شي بشک الله جل شانه یقینا ډیر بخون کې به حد رحم کوون کې دی الله جل شانه په موږ ټول باندې ډیر احسانات کړي دي ژوند یې راکړی دی نعمتونه یې راکړي دي اشرف المخلوقات یې پیدا کړي یو دې کې صبر وکړه بولې صاحبانو زمونږ استادو دا په یقین سره زما استادو د ټول عمر عبادت د الله رب العزت د یو جام د اوبو سره قابل نه دي یو روایتو کې راځم کنه هغه یو بزرګ هغه خوب لیدل چې د جنت په غاړه روان دي او جنت ته ځي ورته چې په خپل عمل باندې ځي کنه د الله په فضل او په خپل عمل زم چرته د رب برابر می ګناه نه کړی فرشتو د جهنم په غاړه روان کو سړی تګي شو سړی چې تګي شو ورته وایي چې څنګه چلې تګي مې ګلاس وبنه ملاويږي ولې نه ملاويږي خو ته بد څه نیم عمل به پکې ورکې وي مړه نیم عمل والا خو چې ګلاس وبوس چې وبي اوس کله خو چې یو 15 منټه سفر په نورو کو سړی نورم تګي شو څنګه چلې ګلاس وبنه ملاويږي خو نیم عمل به نورم ورکې ستا ټول عمل مسلمانه انسان ستا ټول عمل د الله رب العزت د هارون رشید واقع مشهور ده کنه بالول دانا چې تاسو کوی د دنیا مبارک یو مثال بیان کړ وي د دنیا مثال د ستاره ټوله بچی نه یو جام وبوي دا بهتر دی اور ټول ښکار ته تلې ول تر من एकदम وبنشتره وتګې شو تند ملاو شو او یو کسره حکیم دی هغه سره وبدي چې به وبدر کوم نه وبچی راکې ورکې کني ورکې در کوم و एकदम چاغه دی وبدي اوس کله واده ونه خته دا استاد فضله چې بار خارج کیږي انسان تخپل ځان ته نه ګوري د خپل جسم او فی انفسکم افلا تبصرون د خپل جسم ته وګوره د دې سترګو په کروڑو بلپونه د بګی لګولي په دې غوګونو کې په کروڑو د سامات علی درته لګولي په دې لاسونو کې د نیولو د طاقت دا چې د خدای سلب کی تاسو جو کده خبرو دا دغه جبه کې د صرف لکنت پیدا شي ته دې به ځان ته وګوره خلک بدر پورې خنداګانې کوي دځه خسته په احسن تقویم کې پیدا کړو ته چې د الله عبادت کوم ته بس یو من بس یو زمنګ بد الله من خو د یو جام د وبوم دغه نه هارون رشید چې ویل چې چې دا وبد اوس کړو امتیاز دې بند شي
حکیم راغی چې بیني مباشي کرا کېنو دا نیمه هواسم تل د بسکلو باندې پتن د باندې نیمه کرا کېنو د وې در کوم د سره بده شي او د اسماته بده روان شي وای خود به ور کوم وجه ها سکیګم ملکیګم نو دا ګوره اگر یو جامو بو سره نو دا خبره کول جرال الله رب العزت موږ نه عبادت غواړي موږ ګوره دا زمنګ پکې فایده ده افنجعل المسلمین کالمجرمین الله وز مجرمان او مؤمنان نه برابر مولوی زبانو پویږي کنه نو دغه شانتګي بل دا خبره د مولوی زبانو د مجازي باچا په مخ کې خلک څومره عاجزي کوي تاسو ګورئ راشه درته کې نن سره خیمه دا کم خلک چې په پالټینو مالټینو کې دي کنه دا خلک د خپل مشر تر رسیدو لپاره هر څه نه تیریږي د هر قربانۍ نه تیریږي هر رقم دی دغه ورکه نو چې د دنیا یو معمولی حیثیت ولا انسان په مخ کې ته دون عاجزي کې نو هغه رب چې هغه ته پیدا کړي انسان تو بیجان سا پتھر تو نہیں ہے نا ته بیجان پتھر خو نه کنه تا ته عقل درکړي شعور درکړي چې مخلوق په مخ کې ته دون عاجزي کې نو خپل رب خالق په مخ کې بتا عاجزي نه کې زمخ کې سلورم دا چې دا سلورم کم چې جز د چیرې دوی وی چې د هر جاندار د زندګۍ دارومدار د بل جاندار په مرګ باندې دی نو د دې سوال په جز دی سلورم چې یو جاندار زندګۍ دارومدار د بل جاندار په مرګ کې دی د دې فلسفانو پويږي کنه پويږي یخ کې نه لګا د هر یو مخلوق د پر لجل سره یو وخت مقرر کړی دی هغه وخت چې پوره شي نو د جاندار دنیا نه دي تاسو ور فلسفه د مرګ نه بزان خبره وای سبا کوي فلسفه د مرګ دار هر چا د پاره ونیټه اله اجل مسمى یو نیټه ما نامدار د چې دا پوره شي بس د مړ کېږي ته دنیا نزدیک تاسو ډېر ځناور لیدلی چې خپل مرګ مري او خپل مرګ او بل کوم جاندار ورته نقصان نه ویره ګوره ډېر حیوانات وي کنه په خپل باندې مړ شي او دویم دا چې د یو جاندار وخت پوره شي د بل جاندار د پاره تر د ژوندۍ سامان برابر شي او په دې کې ډېر لوی حکمت دی او هغه دا چې د دنیا ژوند پانی د هر یو جاندار د مرګ دهری موږ تا ته وایو کنه تا ته موږ ورځ مرګ راځي د خپل غم کوا تو رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے رحمان نه نشي خلاصې دی الله رب العزت وایي چې چرته زی او ما ته به امنګ په پښتو کې مطلب کوي چې زی ابازول برازي مرزبانو مرګ باره کې نیوټن سوی دا دوی پیمان راوړل دی په نیوټن باندې دوی وایي کنه نیوټن او آینسټاین سټیفن هاکینګ په دې ټولو باندې آینسټاین وایي زه د مرګ نه خلاصېدل غواړم ویله به کېږي چې زه د وخت د رفتار نه وځم د وخت د رفتار نه چې کله زه وتم دا وخت موږ را روان دي د زمانه دا گردش موږ باندې را روان دي کستا زړه خو کستا زړه خنه ته به بوډا کېږي ستا په جسم کې به بیماری نه پیدا کېږي دا وایي چې کله زه د وخت د رفتار نه وځم نو بیا بس کېږي د اضافت دا نظریه هم پیش کړم دغه نظریه د پیش کړی دا دی ویل چې کله څوک هغه پوره یو دا کړی چې څوک بره په فضا کې په داسې جاز کې روان وي چې هغه فی سیکنډ 1,60,000 کیلومتر رفتار سره ځي د رڼا رفتار سره د آینسټاین دا نظریه چې څوک نشي تللی رڼا رفتار سره یو مادي جسم هم حرکت نشي کولی دا صرف د رڼا وی خصوصیت دی وایي که چېرته یو انسان نو هغه ویلی که بره په فضا کې څوک دومره تیز رفتارۍ سره رفتار کوي نو په دنیا کې چې کوم د انسان دا رفتار دی د انسان دا جسم چې لکه دلته ته د 10 کالو شي هلته به ته بیا د 15 کالو پاتې کېږي نو د دا نظریه پیش کړې وه که چېرته زه وایي د څه شمه د وخت دغه نه ځان بار کړم نو زه به ژوند دپاره ستاسو هغه نیکونو ځان خلاص نه کړو د مرګ نه تاسو به ته سزا نه کل نفس ذائقة الموت الله ورته چیلنج ورکړی چې هر چا دپاره مرګ را روان دی نو دهریانو توبه وباسئ ګوره اوس هم در سره وخت دی الله موجود دی تاسو د خپل جسم ته وګورئ ستاسو د لاس مقصد معلوم دی په ده باندې نیول دهري نه چې تپوس وکړي ستا د لاس څه مقصد دی وایي زه په ده باندې نیول کومه د سترګو څه مقصد دی په ده باندې کتل کومه د غوږونو څه مقصد دی په ده باندې اورېدل په ژبه خبرې کوم هلکه نو د ټولې ډانچې د څه مقصد دی دا ډانچه بېفضوله ده دا بېفضوله خلک موږ لیپټاپ څوک نه جوړوي بېفضوله څوک یو موبایل نه جوړوي بېفضوله خلک کار د دنیا خلک کار نه کوي نو الله به څنګه وکړي بېفضوله نه دی الله موجود دی خو تا ته موږ موقع راکړې د مولوي صاحبانو مرګ درته راځي مرګ نه خلاصې نشته دی موږ دهریانو د وایو ورونو توبه وباسئ ګوره مسلمانان چې توبه وباسئ چې سم کړي دی الله د الله معاف کوي الله رب العزت وی لو بلغت ذنوبكم عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي الله وی دونه ګناونه وکړي چې د ازمکه اسمانونه ډکوي ما ته معافي غواړي زه د الله معاف کوم موږ ګوره ستاسو خیر خوایو ګوره د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نزوی تپوس کوم دا خبره پکې زیاتی را علم الکلام باندې حماد ته ویل ته په علم الکلام کې ولې مشغولي ورته تاسو چې پکې مشغوله سي وای موږ پکې مشغول یو مجبورای نه پکې مشغول یو موږ وایو چې داخله ګوره کافر نشي عقیده خراب نشي وای موږ یریګو وای د سیریګو لکه په سرونو چې مرغې ناسي او تاسو خو کوشش کوئ چې بل کافر کوي نو رسوک چې وای دا کوشش کوي چې بل کافر شه وقع په کفر په خپل په کفر کې وروړي زمونږ تاسو سره خیر خوای دا موږ دا نه غواړو چې تاسو کفر کې ورواړو بنګ تاسو د خیر خوای دا خبره کورونو ګوره دا حقیقت دی ګوره ها
د خپل ژوند مقصد وپېژنې که د ژوند مقصد مو نه پېژندلو وګوره مرګ راغی نو بیا ډېر سخت حالات دی. نبي علیه السلام څه وایي دا قبر چې دی وایي داسې ډېری مه ګڼئ د خاورو دا د جهنم د کندو نه یا یوه کنده ده یا ده او راشئ ویې ګورئ. راځئ چیلنج در کوم نن خو دا د سوشل میډیا د ګوګل سرچ کې عذاب قبر راوړی دا اورونه وګورئ او راشئ د شهیدانو قبرونه مو ګورئ که نه تر و تازه پراته که خدای نه وی نو دا څنګه چل دی. زمونږ یو عالم ورته ویلي راځئ په مړو به فیصله وکړو نه ورته ویلي راځئ زما د شهید قبر وګوره تر و تازه به پروت وي خوشبو به کوي او ستاسو مړی وګوره 3 میاشتې پس څه شوي ډانچه پرته وي دا ولې دا یوه ځمکه ده حالانکې ګوره تاسو یو ځمکه ده یو جسم دی مادي جسم دی د شهید مادي جسم دی. اوس بابا وایي که نه امانت به د لحد په منځ کې پروت دي که چا ځان که امانت په دې دنیا نو داسې لوبې ټوقې نه دي دا حقیقت دی راشئ موجود دي هر څه مولیدل د شهیدانو قبرونه شل کاله وروسته راوسپړلي دي 20 کاله وروسته سرچ کوئ په ګوګل کې تاسو ته هر څه راځي او عذاب قبر هم راځي. گپ شپ نه دی مرګ را روان دی دوستانو ګوره توبه وباسئ او الله ته رجوع وکړئ. ښه عبارت مخکې شروع کړم به هغه وخت اعتراض کېدلی چې دا هر څه د خپلې فایدې دپاره استعمالولی شابسې الله جل شانه خو د هر مخلوق د فایدې دپاره کوي او بله خبره دا چې الله جل شانه د هر څه د الله تعالی دی الله ته هر څه اختیار حاصل دی چاته اعتراض کولو حق نشته چې په الله رب العزت باندې اعتراض وکړي. دا چې د جزا او سزا ټول نظام د تکلیف نه ډک دی دا خبره غلطه ده. او بله خبره دا چې دا اعتراض د جزا او سزا د فلسفې د ناواقفیت په وجه ګوره د جزا او د سزا دا فلسفه چې نه ویل شوی فرعون چې به د خلکو دا بچیو آیات مبارکه څنګه ويذبحون ابناکم ويستحيون نساءکم د خلکو بچي وجلې دي خلکو ته څوک خو د چا مرغۍ وژني څوک خو د چا چرګ وژني دغه په زړه به څه تېرېږي او چې بیا ستا ماشوم بچی ستا په غېږ کې حلالېږي اوهو والله موږ د خپل اولاد په سر درد دی والله نشي برداشت کولی زړه مو ورسره خوږېږي که نه د چا چې بچي چې هغه له پته لګي او بیا چې د اولاد سړی حلالوي دا چې دا د جزا او د سزا دا دغه نه وي نمرود دغه شانته کې چنګیز خان 3 کروړه خلک قتل کړي دي د خلکو د کوپړۍ نه مینار جوړ کړی دا د جزا او د سزا فلسفه چې نه وي خلکو سره ظلم بیا شوی د جزا او د سزا دا په انصاف باندې بنا ده چې هر انسان سره به د ذرې حساب کوي که ښې کړي که د جزا او سزا نه هېرېږي خو توبه وباسه که نه ظلمونه مه کوه که نه د جزا او د سزا فلسفه چې نه وي الله وایي په دې کې تاسو دپاره ژوند دی لکه د شریعت د احکامات ته لاګو که په ټوله دنیا څوک خو دې بیا قتل وکړي ته یو قاتل پانسي که په جناپاره کې ته وګوره بیا په پاکستان کې څوک قتل وکړي ته د یو غل نه لاس کټ کړ بیا دې څوک غلا وکړي نن سبا خو ته کور نه راوتی نه په سر دله تمانچه کېږي او موبایل درنه واخلي دې وخت کې د سړي ته چا نه چې موبایل اخیستی د زړه نه تپوس وکړه چې د په زړه باندې څه تېرېږي په قرض په 10 روپۍ پیسې را جمع کړي او ته موبایل داسې وتښتې ته هم د دې سړي نه لاس غوڅ کړه پرې چې بیا څوک دلته غلا وکړي الله وایي په دې کې د جزا او د سزا کې ګوره ستاسو دپاره حیات دی خو موږ پرې نه پوهېږو مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه پوهېږئ ځه مخکې او هغه دا چې د اسلام په نظام کې عدل او انصاف دی لکه الله جل شانه فرمایي په قصاص کې ستاسو دپاره ژوند دی که جزا سزا دا نظام ختم شي نو ټوله دنیا به د شر او فساد نه بټه نه فساد دی که نه ولکم فی القصاص حیات یا ولله دې کې ګوره دې د عقل خاوندانو لږ عقل نه کار واخلئ که نه نن سبا ګوره دا خلک چې هلته غلاګانې کوي که نه غټې غلاګانې وکړي غټ سمګلینګونه وکړي پر میاشت پسې ضمانت شوي د شریعت حکم نشته ته خو د شریعت حکم نافظ که ته ګوره ته لاړ شه که نه افغانستان ته وړه څوک خو دې غلا وکړي ته د شپې یو موبایل پرېږده سار راشه ته ګوره چې هلته پروت دي د ورځې پرېږده او دا غلام الله رحمتي صاحب اوس وفات شوی دی غیر مقلدینو دا دغه چې دی دلته چې دی د یو خپله کارګزاري لیکلې ده د یو کتاب دی هغې لیکلې د خپله کارګزاري د امارت اسلامي چاول وي دغه راغلی و حکومت راغلی و هغه لیکلي دي دې سړي د خولې ما سره کتاب موجود هم دی دې لیکلي دی زما زه کابل ته تللی وم هلته ما یو هوټل کې وشتې وه بیا مزار شریف ته تلم 2-3 ورځې زما هوټل کې دغه یو شاپر پروت دلته وایي زه به چې تلم او راننوتم به داسې به مې شاپر باندې مې نظر راو په آخر په دویم ورځ مې زړه کې شک پیدا شو چې خدای دا څه پروت دی ما هغه څوکیدار نه تپوس وکړي دا شاپر د څه دی هغې ویل دا میاشت وشوه چې دلته نه بس پروت دی او چا نه هېر شوی هوټل ته خلک ځي راځي که نه اوس موږ له مو اختیار نشته څوکیدار وله دلته دې پروت خپله بیا کس چې کال پس راغی که میاشت پس راغی وایي مړه دا مې کتل چې زه مزار شریف ته لاړم ویل تر چې مې خپل ترتیب ختم کړو چې څه وخت پس رالم هغه شاپر ما هغه شان پروت کله چې شریعت نافظ وي بیا به داسې نظام یې وروره دا خو به نه چې روتاله به خلک په سر باندې تمانچه کېږي چې راوباسه په کور به دې درووړي ډاکه به دې وکړي عزت به دې محفوظ نه وي الله وایي په دې کې د جزا او سزا په دې فلسفه کې ستاسو د ټولو انسانانو فایده ده هلته خلک به مطمئن به ژوند کوي داسې نشته چې زما څوک کور به مې څوک سوری کړي نن سبا خو څوک ځان سره 1 لک روپۍ جب کې نشي ګرځولی نن سبا خو دا وګوره دا کاروباریان حضرات څونه په تنګ دي د خلکو نه دوی غریبانان ور راوتي نه وي وګړی روانه کړي موږ خو کاروباریان یو الحمدلله موږ په خپله په دې فلسفه خبر یو زما ملګری د 12 لک روپۍ ته
وروره بس بسره ولا تمانچه کې اوس ټول وګړي راجمع کړي او بس 12 لګې ته واغس 12 لګ روپۍ د کاروباري سړي د لپاره به دا راجمع کول نو که چېرته دې سړي نه د لاس غوس کو یو نه د لاس غوس کو خیر دی د یو لاس دې پکې نه دا نوره معاشره به دا 2 کروڑه مسلمانان هو به محفوظ شي کنه نو دا په دې د جزا او د سزا د فلسفه چې دا ظلم نه دی دا رحمت دی او داسې شی دی دوستانو دا درسونه اوري مخکې شیر کوي ډېر اهم درسونه دي د دهریانو د اعتراضات او جوابات دا ضروري دي معاشره کې دا فتنه ډېره په تیزۍ خورېږي د دې خلاف د علماء کرامو د ذمہواري جوړېږي چې بھئی د فلسفې نه ځان خبر کړي واخر دعوانا الحمدلله رب